بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم او نن موجود یم د سیام سکول سیستم کوټا. ګرانو کتونکو سره وخت وړاندې موږ تاسو ته ویلي وو چې سیام سکول چې کوم دی هغوی اسلامیه پبلک سکول او سیام سکول چې کوم دی دا په آپس کې مرج شوي دي، اوس یو سکول دی. د دغه سکول وخت په وخت موږ تاسو ته اپډیټ درکوو چې دوی خپل نوي چې کوم دی هغه وخت په وخت باندې نوي دوی ویژن راوړي، خپل آیډیاز راوړي او کوشش کوي چې ورځ ورځ امپروومنټس یې واکړي. اوس د دغه دواړو سکولونو د مرج کېدو نه وروستو دوی یو نوی کوشش یو نوی سټاف سره شروع کړی دی. نن زموږ سره یو شخصیت موجود دی چې هغوی زراعتو ډایرکټر پاتې شوی دی، عبید الله صاحب. اوس هغوی دا سکول جاین کو او ایز ا پرنسپل به هغوی دا سکول رن کوي. د دوی سره په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو چې یاره یو ډیفرنٹ فیلډ نه یو بالکل مختلف فیلډ ته سړی راشي، د دوی ایکسپیرینس شته دی، بالکل د دوی څه آیډیا راوړي دي او څه نوی ویژن دی چې په هغې باندې به دوی دلته کار کوي. عبید الله صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی ووایو، ډېره مننه. دغه راته ووایي چې ستاسو فیلډ چې کوم دی هغه ډیفرنټ و، اوس تاسو سکول طرف ته راغلی، دلته کې ایز ا پرنسپل په خپلې ذمهوارۍ سمبالوئ. څه نوی ویژن تاسو راوړی دی، څه آیډیاز دي چې دا سکول به مخ په وړاندې بوځئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه وړاندې خو به زه خپل پیژنګلو کوم. زما نوم عبید الله دی او د دې علاقې سره زما تعلق دی او تقریبا آلموست ټول خلق ما پیژني او د محکمه زراعت نه په حیثیت ډایرکټر زه چې کوم دی په ګریډ 20 کې ریټایر شوی یم. په 1984 کې ما د ایګریکلچر یونیورسټي نه په بایولوجیکل ساینسز کې ایم پیل وکړو او بیا په 1994 کې زه نیدرلینډ ته لاړم او هلته ما په ماسټر ټرینر کورس چې دی دا 1 ایئر دا ما مکمل کړ. د ګریجویشن نه بعد ما مختلفې ادارې جاین کړې، مختلف پراجیکټس ما جاین کړل او د دې دوران کې لکه د مختلفو خلکو سره زما ورکینګ ایکسپیرینس وشو. زه په حیثیت ډایرکټر ټیچینګ هم پاتې شوی یم، ایز ا سبجیکټ میټر سپیشلیسټ ټرینینګ اینډ ایکسټینشن هم پاتې شوی یم او په آخر کې دا 9-10 سال ما چې کوم دی ایز ا ډایرکټر ایګریکلچر دیرا پر ملکان او سواد دی کې مختلف لیولز باندې ما کام کړی. زما تقریبا داسې 36 ایئر اباو ایکسپیرینس دی. په دې 36 ایئر کې لکه ډېر څیزونه چې دي هغه موږ زده کړي دي، چونکې زما جاب فنکشن چې هغه ټرینینګ ایجوکیشن اینډ ایکسټینشن و. هغه که ایګریکلچر ایجوکیشن دی او که عام ایجوکیشن دی دا تقریبا د سیم پرنسپل فالو کوي. نو کله چې زه ریټایر شوم نو ما دا وکتل چې یاره وای ناټ چې زه د خپل 36 ایئر ایکسپیرینس نه مطلب چې نورو ادارو ته یا نورو خلکو ته څه پیدا ورکړم. نو چونکې ایکسپیرینس یو داسې څیز دی چې دا په کتابونو کې موجود نه وي او دا په لایف ټایم سره ایکوایر کیږي او دا د انسان په مایند سیټ کې وي. نو چونکې ما دا وغوښتل چې دا کم 36 ایئر زما د ایکسپیرینس دی په ایکسټینشن کې او په ایجوکیشن منیجمنټ کې چې دا زه لکه امپلیمنټ کړم او زموږ د دې علاقې د خلک ته دې نه هم پیدا واخلي. نو دې سلسله کې د ټول نه اول خو انیشیټیو جونیر صاحب واخیستل، هغه ما سره رابطه وکړل. جونیر صاحب ته چې زه رالم ما ورته جونیر صاحب ته دا خبره وکړه چې جونیر صاحب داسې کار دی چې کله زه یو ارګنایزیشن ته ځم نو زه د هغې نه مخکې هغه ارګنایزیشن وزټ کوم او ستا سره به ملاقات هم کوم. د اول سټیپ کې ما د جونیر صاحب سره ملاقات وکړو نو د جونیر صاحب ویژن ما ته ډېر زیات براډ ښکاره شو، ډېر زیات لکه هغې کې لکه پوټنشل ډېر زیات و فردر امپروومنټ د دې ادارې په حواله سره. نو هغه ته ما داسې وکړه چې یاره یس لکه زه به تاسو سره انشاءالله کار به کوم انشاءالله. په بل سټیپ کې هغه ته ما چې زه ستاسو د ادارو ویزټس کوم. نو زه دا اداره چې کوم دا کم چې زه دلته اوس ناست یم او د هغې دا نورې ادارې چې دي نو د هغې 1 ډے ویزټ ما وکړو چې ما ته دا پته ولګي چې یاره د دوی په ادارو کې لکه سټرنث څه شی دی، ویکنیس څه شی دی، ګیپ کوم ځای ایگزسټ کېږي او کوم ځای کې پوټنشل دی او کوم ځای کې موږ مزید تللی شو. د هغې نه بعد بیا د هغه سره بیا زما یو ډایلاګس وشو
او هغه سره زه ان پرنسپل اګری شوم چې ان شاء الله زه به ستاسو سره په حیثیت ډایرکټر ستاسو د ایجوکیشن سیستم کې به کار کوم. زما خپل یو سوچ دی او زموږ په دې علاقه کې یو دستور هم دا روان دی چې خلک دا بلیم کوي چې یاره بس دا بچی زما قابل دی او دا بچی زما ناقابله دی، او بعضې خلک دا هم وایي چې یاره دا ټیچر ښه کار نه کوي. نو دا یو مختلف یو کنفیوژن دی زموږ په ادارو کې، عموما ټولو ادارو کې دا کنفیوژن دی، خو داسې نه ده. بچی چې دی دا ټول پیدایشي طور پر دا های پوټنشل لري او هغې کې هغه سکوپ وي چې هغې کې هغه ابزاربشن کېدی شي. څه کمزوري چې راځي نو هغه لکه دا نه وایم چې ټیچر هم کمزوری دی، ټیچر نه دی کمزوری، ټیچر از ا ګوډ ایکسپرټ، خو هغه سره دا پرابلم دی چې هغه کم نالج فلو چې کوي هغه پروسس کې لږ پرابلم دی. دغه وجه ده چې موږ عموما وایو یاره بس دا بچی نالایقه دی او دا سکول ښه دی او دا سکول ښه نه دی. زه په دې ویزن سره راغلی یم چې زه به دا کانسیپټ لرې کوم. زموږ دپاره آل چلډرن چې دي هغه برابر دي، هغه مایند سیټ د هغو ایکول پوټنشل لري او ټیچر انشاءالله دا ټول ایکسپرټ دي او ټول کمپیټنټ دي. موږ به انشاءالله اول په فرست سټپ کې د دې ایجوکیشن سیستم کې د ټیچر کیپیسټي چې ده هغه به موږ انهانس کوو، او سیکنډ چې دی بیا به چې د هغې کیپیسټي انهانس شوه نو الریډي زموږ د ماشومانو کیپیسټي به هم انهانس کیږي. او داسې زموږ اراده ده چې موږ داسې یوازې صرف د هغه نالج انهانس نه کړو بلکې سره سره د هغه سکیل هم انهانس شي او د هغه ریویو کې هم کافي چینج راشي چې کله د ایجوکیشن کمپلیټ کی نو د دې خبرې قابل وي چې یاره زه به خپل سوچ څنګه کوم، زه به خپل پلانینګ څنګه کوم، زه به خپل ډیسیژن څنګه کوم، سره سره د دې چې د ډیګري به هم انهانس شوي. نو په دې آیډیا سره موږ مخکې روان یو انشاءالله. دا راته وایي چې ایجوکیشن انتهایی ضروري دی او دا تعلیمي ادارې دي او ماشوم چې دلته کې راځي نو هغه بېشکه چې د تعلیم د حصول لپاره راځي. تاسو څه ګڼئ چې د تعلیم سره سره د کم کو کرکولم اکټیویټیز چې دي د سکول نه بهر یا په سکول کې دننه د ماشوم د ذهني نشونما لپاره یا د هغه چې کم پریکټیکل اکټیویټیز دي هغې د څومره ضروري دي؟ بېشک ستاسو خبره په ګل بدله ده جي. زه خو به دا ووایم چې لکه ایجوکیشن یا سبق چې دی یا ټیچینګ چې دی دا په خپل ځای باندې دی، خو د بچي د صحت لپاره فرینډلي انوایرمنټس او د هغه ایکسټرا اکټیویټیز دا ډېر بنیادي، ولې چې د دې سره د دماغ او هغه باونډریز چې دي هغه کولاویږي، او چې کله تا یو وړوکی کلوز پاتې کو نو بیا په فیوچر کې هغه کلوز وي او هغه مزید خپل ډایرکشن چې دی هغه ځان له نشي متعین کولی. نو دا اکټیویټیز زه وایم چې دیټ آر ویری مسټ که نه د ایجوکیشن سره سره، بلکې زه به وایم چې په دې سټیج کې په دې ابتدایي سټیج کې زیاتر فوکس موږ له په هغه څیزونو باندې پکار دی چې د مایند سیټ چې کوم دی هغه براډ شي او هغې کې زیات کیپیسټي راشي. اخره کې چونکې تاسو ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، یقینا چې زموږ کتونکي چې کوم دي هغه به ستاسو د ویژن نه ستاسو د آیډیا نه خبر شوي. څه میسیج به ورکوئ د علاقې خلکو ته زموږ د سکرین په ذریعه باندې؟ زموږ خو دا میسیج دی چې انشاءالله تعالی د سیام ایجوکیشن سیستم ما چې کوم وزټ کو ډېر ښه په لیول باندې روان دی او ډېر ښه د جنید صاحب یو ویژن هم ډېر زیاته د دې سره میچینګ کوي او انشاءالله زه هم دلته یم. موږ کوشش کوو چې موږ ستاسو د بچو هول ډیولپمنټ شروع کړو، د ایجوکیشن نه علاوه د هول ډیولپمنټ، هول پرسنالټي ډیولپمنټ چې د هغې کې به د هغه کمیونیکیشن هم ښه کېږي، په هغې کې به د هغه ډیسیژن پاور به هم ښه کېږي، په هغې کې به د هغه پلانینګ هم ښه کېږي او د هغه تھنکینګ به هم ښه کېږي. انشاءالله تعالی دا زموږ ویژن دی او دا اداره به انشاءالله دا ویژن اچیو کوي. دا زموږ میسج دی. ډېره مننه جی. جی ګرانو کتونکو، نن موږ د سیام سکول سیسټم کوټه کې چې کوم دی هغې یو پیره بیا وزټ وکړو، نوي ویژن سره د نوي آیډیا سره د نوي سټاف سره دا سکول خپل امپروومنټ کوي ورځ تر ورځه. تاسو زموږ د سکرین په ذریعه هم لیدی شئ او د دې د سټوډنټس نه هم تاسو اندازه لګولی شئ.
کم ځای کې چې هم یو ښه کار کیږي هغه به تاسو زموږ په سکرین ضرور ګورئ. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د تل پاتې خدای پامان.